کتونکو نفیس الله صاحب د پنځلي صدر هغوی سره به خبرې اترې کوو چې هغوی دغه پروګرام ته څنګه ګوري او دغه کې د کم ځای ملګري دي څومره ملګري دي دا ټولې خبرې به شریکو. نو نفیس الله صاحب ډېره زیاته مننه نن چې افطار پارټي ده تاسو را جوړه کړې ده دې کې د کم ځای تنظیمونه ملګري. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه الف خان وروره چې ته زموږ د پروګرام لرالې او دا پروګرام د ښایسته کو. نن دا موږ چې کوم افطار پارټۍ پروګرام کړی دی نو دا زموږ د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک ضلع چرسدي چې کوم ایگزیکټیو کونسل دی دا پدې کې د دریو تحصیلونو او چې کوم کابینه د هغې دغه هان د ضلع کابینټ پکې دی بیا چې دي نو زموږ لس زونه دي دا ضلع موږ په لسو زونو کې تقسیم کړی ده د هغې د کابینټ چې کوم ممبرز دي هغې ټولو له موږ نن یو دعوت ورکړی دی ځکه چې غیر شاپیره ګورو په یو ځای بل ځای کې پروګرامونه کیږي نو موږ وایو چې راشه موږ هم د خپل ملګري راولو د خپلې مټې راولو او دې سره کینو د خوشحالۍ او د خندا چې دی نو یو موقع ورسره تېره کړو. څومره سکولونه سره رجسټر دي څومره پینډینګ دي دې وخت؟ الحمدلله موږ سره په ضلع چارسده کې تقریبا 1071 سکول دي زیاتره سکولونه په دې کې رجسټرډ دي او هغه چې کوم ان رجسټرډ نو هغې دپاره موږ هلې ځلې شروع دي ملګري موټیویټ کړي دي چې تاسو اپلایانې وکړئ چې ستاسو دا ادارې هم رجسټرډ شي. سر صاحب موجوده د پټرول چې کوم د مهنګایي دغه کړی دی نو دا د جنګ سره تړلې خبره ده هغه ګرانۍ سره موږ نه اچو خو بیا هم په سکولونو باندې یو برډن راغی چې سکولونه به بند دي نو د دې به دې ته څه پیدا میلاوي؟ زه به جي د ووایم په پاکستان کې چې دی نو یو عجیبه غوندې پالیسي ده چې کله هم داسې څه حالات راغلي دي نو سکول بند مونږ اورو چې را ترقي یافته ممالک نو ترقي یافته ممالکو کې چې مونږ وګورو که نه هلته به وورې ورېږي خو سکول به بند نشي هلته به چې کوم دی نو زول طوفان وي خو سکول به بند نشي دا جنگ دا حالات هلته کې هم دي خو سکولونه نه دي بند. بدقسمتۍ دلته کې دا دی چې زمونږ داسې عجیبه پالیسۍ دي چې د هغې په وجه باندې زمونږ دا قوم چې دی د وخت د سره چې کوم دا خوانین دي دا کوم غټ خلک دي دی غواړي چې دا لږ شانتې دا غلام وساتي د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو دا سیز روان دی او دې سره به زه یو خبره تړلې بله وکړم چې کوم مثال بعضې خلک چې کوم دی نو د پنجاب حواله ورکوي چې هلته هم سکولونه بند دي نو د هغه ځای حکومت که مونږ وګورو کمپیریزن وکړو د خپل حکومت سره نو هغې باقاعده چې دی نو خپل عوامو له خپلو خلکو له چې دی نو هنر ورکوي هغې له چې کوم دی نو بلاسود قرضې ورکوي ګاډي وله ورکوي چې کوم زمیندار طبقه ده هغې له چې دی تخمونه ورکوي نو هلته که فرض که هغه سکول بند کړي نو نور د دنیا مواقع وله ورکوي دلته که فرض که زما په بچي باندې د تعلیم دروازې بندې شوې د پټرولو په بانه باندې نو څه چل دی د ده د لاسه که قلم واخلي نو د ده لاس ته به څه راځي چې هنر نشته د حکومت د طرفه چې کوم دی هغه ته د روزګار مواقع نشته هغه ته سپورټ نشته نو مطلب دا دی چې د هغه لاس ته به ټوپک ورکوي او چې هغه ټوپک هغه راوالي نو څه به کوي یا به چې کوم دی خپل ځان به پې وژني او یا به پې بل وژني. نفیس الله صاحب تړلې خبره هم دې سره وکړو چې دا ټیکسونه دي نو خو راتلونکي هم دا ډېر ټیکسونه دا خال وي نو نن سبا تاسو سره څومره خلک په روزګار دي څومره خلک د بېروزګارۍ خطره ده؟ زه به د ووایم کله چې زه په میټرک کې هم دا د 1991 مې خبره کوم نو په هغې کې په انګریزۍ کې یو سبق و ټیکس او هیل دا خبرې به چې نو په هغې کې کېدې چې لکه بس ټیکس او نو خدای دې وي غر کي بس صرف ټیکسونه یې بل څه نشته. نن د ماچسو په ډبي کې ټیکس دی چې کم یو څیز مونږ اخلو په بازار کې په هغې کې ټیکس دی او د بده مرغه بیا دلته چې کوم دی دا چې کوم تعلیمي ادارې دي نو په دې باندې د ټیکسونو برمار دی. حالان کې په ترقي یافته ممالکو به زه بیا یو ځل مثال ورکم چې هلته چې دی نو د ایجوکیشن سیکټر چې دی سوشل سیکټر ډکلیئر کړی دی په دې باندې یو قسمه ټیکس نشته بلکې الټا چې کوم دی سپورټ کوي فرنیچر ولا ورکوي بلاسود قرضې ولا ورکوي د دې دپاره چې دا ادارې په خپلو خپو ودرېږي او دا ولې هغې غواړي دا ځکه غواړي چې هغې د خپل قوم سره چې کوم دی نو ایماندار دي سنسیر دي چې لکه دا خلک راپاسېدلي دي او اپنې آپ کې تحت ادارې کولو کړي دي نو دا د حکومت سره هغې یو مرسته کوي د هغې مرستې په بنیاد باندې هغه هغې اپریشیټ کوي او هغه ادارې سپورټ کوي چې یاره دا ادارې نور په طریقې باندې شي چې د عوامو بچي پکې سبق ووایي او د هغې الټه که دلته مونږ وګورو نو دلته هغه څیز الټه دی دلته د اکثر به تاسو کتلي په اخباراتو کې به هم ګورئ داسې چې کوم دی په میډیا هم ګورئ
د بهر نه دی انویسټران چې دي نو هغه اټریکټ کوي چې تاسو دلته کې راشئ، تاسو دلته انویسټمنټ وکړئ، تاسو دلته کارخانې ولګوئ. خو بدقسمتۍ نه د دې ځای چې کوم خلک دي هغه ډسکریج کوي، هغې ته وي ټیکسونه به ته ماف کو، دا به ته کو، او دلته چې کوم دی نو په موږ باندې ټیکسونه لګوي، د دې ځای په کارخانهدار باندې چې نو ټیکس لګوي، د دې ځای په بزنسمین باندې ټیکس لګوي، د دې ځای په زمیندار باندې ټیکسونه لګوي او مواقع ولا نه ورکوي، سپورټ کوي یې نه. نو دغه حل زمونږ هم دی، موږ هم د پاکستان باشندگان یو، د دې بدقسمتۍ نه چې د دې صوبې باشندگان یو او موږ سره د مور د میرې سلوک روان دی. خو زه به ده ووایم چې والدینو له په دې کې کردار ادا کول پکار دي چې که فرض کا په ما باندې ټیکس لګي نو د دې ټیکس زور به چا لځي؟ والدینو له به ځي. دغه یان دی که فرض کا مثال سکول بندیږي نو د دې زور چې کوم دی دا به چا لځي؟ دا به د والدینو د بچي له به ځي. ما له خو نه راځي که سکول بند شو زه هم خوشحاله په ارام به کښېنم. نو زه والدینو ته هم دا ریکویسټ کوم چې د الله بندیګانانو لږ شانتې راپاسئ، لږه شانتې چې نو خوله کوله وکړئ. ګرمي زیاته شوه سکول بند، یخني زیاته شوه سکول بند، الته چې کوم دی نو پټاخه والوته نو سکول بند، دلته چې کوم دی نو د پلان کې چل وشو نو سکول بند. دا ځای په کوم ځای کې دي، جنګ په کوم ځای کې دی، او لکه مثال دلته کې پټرول نشته او پلان کې نشته. زه دا وایم زه حکومت وخت یم چې لږ شانتې دا سترګې تاسو کولو کې چې کوم ادارې لکه زیاتره ادارې چې کوم دي نو هغه ماشومان ورته راځي یا ورته په سایکل باندې راځي یا ورته پیاده راځي، نو هغه چې کوم دا به په تیلو باندې څنګه څرانداز کېږي، هغه به ملک ته یا صوبې ته تیل څنګه بچ کوي؟ حکومت له دا پکارو چې په کومو ادارو کې داسې ترتیب روانو چې ماشوم ته په سایکل راځي، هغه په پیاده راځي، هغه له به ریلیف ورکړو چې زه دا سکولونه د کولو وي چې کوم دغه سکولونه ګاډي استعمالي بېشک د هغې دپاره بیا یو طریقې کار جوړ کړو. خو لکه داسې خو نه ده که نه چې اداره بند کا زمونږ ماشوم دپاره چې دی نو چې کوم کورس جوړ شوی د حکومت د طرفه نو هغې چې کوم دی د هغې دپاره 240 ورځې پکار دي، 240 ورځې. بدقسمتۍ نه هغه 240 ورځې نه برابرېږي. دا د یخنۍ چوټي ده او دا د ګرمۍ چوټي ده او دا د بړدین چوټي ده او دا د موسم بهار چوټي ده او دا د اختر چوټي ده او دا پلانکې چوټي ده او دا ډنګرۍ چوټي ده چې هغه ټولې ورځې راغونډې کې هغه تقریبا 180 دن جوړېږي. اوس د عادي چې کوم څیز وکړو نو دی وایي چېرې په هفته کې به 3 ورځې چوټي او 3 ورځې به چې دی نو ازیري وي، نو هغه 180 ورځې لاړې هغه په نیمه باندې ولګېدې. په 90 دن کې د 12 میاشتو کتاب په ماشوم ته څنګه ختمه پیش دا پاسبل نه ده. نو څه چللی دا صرف او صرف د غریب بچی ته چې کوم دی نو چللی دا پرایویټ سیکټر را پاسېدلی دی. د پاکستان قوم چې دی نو د هغې کوشش کوي چې دا زه روچت دا مونږ روچت کو. الحمدلله تاسو وګورئ په دې 400 کې وګورئ پخوا به داسې وو چې کومو جایداد والا خلک به کوم مالدار خلک به نو د هغې بچو به په ښو ادارو کې سبقونه وي، د هغې نه به ډاکټر جوړ شو، انجینیر به ته جوړ شو، اسسټنټ کمیشنر به ته جوړ شو، ډي پي او به ته جوړ شو، ډي سي به ته جوړ شو. نن تو ګوره ډېر غریبانان خلک ته چې د میډیا سره تعلق لري او د دې ملک ګوټ ته راسي د دې 400 ګوټ ته راسي د غریبو خلکو بچي چې کوم دي هغه نن سیم پکې شته، ډي سیم پکې شته، کمیشنر هم پکې شته، ډي پي او هم پکې شته، آرمي افیسر هم پکې شته. دا د شا مرهونې منت دی. په دې کې د دې پرایویټ سیکټر کردار دی چې دا غریب خلک یې روچت کړه، دې له کوالټي ایجوکیشن ورکړه او بدقسمتۍ نه سپورټ کېږي بلکې الټا ورسره چې کوم دی د مور د میرې سلوک کېږي.